بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان د ډېرې مبارکي ویډیو سره چې هغه خلک چې الله سره تجارت کوي هغوی ته د موقع ورکولو دپاره دا یو ډېره مهمه ویډیو ده او دا بالکل په شیرپو شاخ کې ده د عماد خان حجرې ته بالکل مخامخ. ګرانو کتونکو دې کې تعمیر روان دی. دا مدرسه ده او مدرسه چې کومه ده نو دې وخت کې زیر تعمیر ده، یعنی کار پکې ډېر زیات پکار دی، ډېر زیات کار پکې پکار دی. تاسو وینئ چې دا باقاعده دا چوکاټونه لګېدلي دي، بلډنګ دغه ځای پورې شوي دي. جامع محمودیه چې کومه ده نو دا بالکل په شیرپو شاخ کې د شیرپو خلکو دپاره خو دا یو ډېره زیاته ضروري ده. نو ګرانو کتونکو دغه تاسو ته موږ دغه مدرسه ښایو، کلاس په مته باقاعده ښایو او په دې مدرسه کې موږ همیشه چې کله مدرسه کوو لکه ما چې شروع کوي چې مبارکه دستوره کړه د خیر ده، الله سره تجارت ده، د پوهې ده. نو هغه ماشومانو ته چې شیرپو شاخ کې ژوند کوي په دې ځای کې ډېر دا زموږ علاقه ډېر کورونه دي، نو هغوی ته مدرسې پته نه وي، نو باقاعده هغوی ته مدرسه والدینو ته ښایو چې هغوی راتلی شي او دغه مدرسه کې چې کوم دی نو ماشومان لکه دا چې کوم دی. السلام علیکم، څنګه حال دی؟ خیر. دا وګورئ جي دا ماشومان خپلو والدینو رالیږلي دي او یقینا بختور دي دغه ماشومان چې دلته راغلي دي، زده کړه کوي او مولانا صاحب ورته لګیا دي او ورته پوهه کوي. نو دې کې تاسو ته چې ماشومان رولېږي دلته د مفتي کمال شاه صاحب په دغه مدرسه کې داخل کې. نو زه دا خبره کوم ښه نور خو هغه چانده کوي او څه ورسره کوي ستاسو خپله خوښه ده، خو هغه کې زه مولانا صاحب نمبر ورته وایم، خو دې کې زما غټ مقصد چې دی نو هغه دا دی چې دا باقاعده امتحان هم روان دی دې وخت کې. ګورئ جي ښه. السلام علیکم جی، څنګه جي؟ خیر دی. دا باقاعده چې دې وخت کې امتحان روان دی ستاسو د وړاندې چې باقاعده مدرسه کې چې کوم دی غوړ تعمیر دی، خو چې دننه راشي نو دننه پکې ملغلرې دي، خلک پکې ناست دي او خبرې اترې پکې کوي. نو زه مولانا که جمال شاه صاحب سره هم یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم جی. السلام علیکم، څنګه جي؟ خیر. السلام علیکم، څنګه حال جمال شاه صاحب؟ خیریت دی جی، خیر دی. ته خو دننه ناست یې او دا خو لا زیر تعمیر هم ده او بیا چې کوم دی نو تعداد پکې لږ کم دی، خو لا پته به نه چاته او چې چاته پته نشته دی او 5مې درجې پورې سبقونه پکې دي د اولا نه والی 5مې پورې. او جی او سیکنډ ټایم کې دا کم چې کوم هلکان کالج ته ځي یا څه روزګار کوي نو هغه 3 بجې راځي او د ماښامه پورې خپل سبق دلته وایي. اوس امتحان روان دی؟ اوس امتحان روان دی. او جی امتحان روان دی، پیپرې شروع دي، سر له به خیرې ختمېږي. مولانا صاحب خپل نمبر لږ 0310 87 87 790. مولانا صاحب تاسو هم را سره خپله پېژنګلو کې یو خو لکه ما دې ویډیو کې مطلب دا دی چې خپل ماشومان هدې مدرسې ته رولېږي. موږ اکثر خلکو ته وایي پیسې رولېږي، خو دې کې چې کوم دی نو جمال شاه مولي صاحب چې نه را سره په ځمکه کې کیني، په خورو کې کیني، خو ماشومان چې رولېږي زه دونه ځای شته که نه. نو خپله پېژنګلو کې څه به وایې تاسو؟ زما عبدالرحمن نوم دی او جوره چې کوم تنګي تحصیل سره منسلک ده دا هغه ځای او دلته مدرس یم، دلته درس ته بار اعظم 2م ټیم کې. هلته کې زموږ خپله مدرسه هم ده، د بنین هم د بنات هم ده، خو سهار درس هلته کوو، مازدیګر دلته راځو. او دا حقیقت خبره هم ده چې مدارسو ته د افرادو د هلکانو د دې ضرورت او مدرسه وایي هم دې ته چې استازي شاګرد او کتابي. بلډینګ کوي خو ډېره ښه ده، څومره چې ښه بلډینګ وي او که نه وي نو مدرسه د استاد او د شاګرد او د کتاب نوم دی چې دا وي بس دې ته مدرسه وایي. نو حقیقت دا دی چې موږ او تاسو خپل بچي دا مدارسو ته ورکو، د پیسو نه زیات ضروري خپل بچي مدارسو ته ورکول دي. دا د مدارسو آبادی دی او پیسې چې وس کېږي نو بغیر نن سبا خو هر چا ته پته لګي چې بغیر پیسو نه، ځکه استاد شاګرد او کتاب چې یو ځای کې ناست خو یو ځای به هم غواړي که نه، نو د هغې دپاره دغه شي ضرورت شته دی. خو بهرحال زیات تر ضرورت هغه د خپل بچي ته مدرسې ته ورکول چې مدرسو سره زموږ او ستاسو دغه تعلق انشاءالله چې مدارس آبادي نو د دین تمام شعبې به آبادي، تمام دین به جمدي. او چې مدارس نی نو هره شعبه د دین دا به مړی دی کې به بیا طاقت او قوت نی، دا به کمزوري دی. وجه نه مدارس مضبوطول دا پکار.
ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. مفتي کمال شاه صاحب یو نامي ګرامي ستر العلمدین هغه د دې سرپرستي کوي، د دې محتمم دی. قاري شفاعت صاحب راشه دې خوا ته که نه، دا خادم دی دلته کې. او قاري صاحب دې وخت کې لکه بیا خو هم یو سړی وایي چې یاره زه د خپل تجارت وکړم د الله سره، نو کولې خوشي که نه؟ ها بالکل. زما نوم شفاعت دی، زه یې مدرسې ناظم یم او د مدرسې نظامت کوم. څونه زیات ضرورت چې بچیانو ته، ورونو خویندو ته د علم دی، د تربیت دی، او چا سره چې کور کې څونه ماشومان یا ټول د مدرسې ته راولېږي چې الله پاک یې کامیاب کړي، دیني علوم دا حاصل کړي، دنیا او آخرت دواړه به یې خشته وي. ډېر نمبر دې څه دی؟ 0310 87 87 790. صحیح. ګرانو کتونکو زما بیا وایم چې د دې ویډیو مقصد او مرام مې دا دی چې خپل بچي شیرپو شاخ کې دا مدرسه ډېره په ښه ځای کې ده، او استادان چې کوم دي هغه خو تاسو دا بلډینګ وکتل، د دې باوجود چې کوم دی مفتي کمال شاه صاحب، مولانا جمال شاه صاحب، هغوی د استادانو بندوبست کړی دی. زه چې کومه کمره کې اوس ناست یم په کارپېټ باندې ناست یو، خو د ماشومانو اگزام روان دی، یعنی امتحان روان دی. او بل په سیکنډ ټایم کې چې کوم دی کم یو سړی کالج ته ځي، هغوی زه علم هم ورسره وکړم، نو هغه هم دې مدرسې ته راتلی شي، ځان په روزګار کي. بل مفتي صاحب هغوی خپله کاروباري خلک دي، دا نه چې راکوه. اکثر چې کوم دی زه بعضې علماو ته ووایم نو زه ورته وایم یاره دا لاس همیشه داسې وي، نو خیر دی داسې هم لږ پکار وي که نه. نو ښه ډېر پی شو، سیاست هم کوي. نو مدرسې چې کوم دي دا د الله کورونه یو الله یې جوړوي، دا زما ستا کار نه دی. خو بیا خو هم ګرانو کتونکو دا نمبر یې مې درته وویل، پریکټیکلي مې ورته هر څه وښودل، خو چېرې تاسو خپله پیسه په څه ځای لګوئ. جامعه محمدیه، مفتی کمال شاه صاحب، مفتی جمال شاه صاحب، جمال شاه مولانا صاحب او دار ناظم چې کوم دی نو قاري شفاعت صاحب، مولانا صاحب چې کوم دی د جورې نه راځي. جوره زموږ علاقه ده، مزاډر یونین کونسل دی، دغه شانتې بره چې کوم دی ماشومانو ته یو مولانا صاحب چې کوم دی نو زده کړه ورکوله. نو دغه بلډینګ هم ستاسو د وړاندې دی، دغه علما هم ستاسو د وړاندې دي، او دغه چې کوم دی طالب علمان هم ستاسو د وړاندې دي، او دغه مدرسه هم ستاسو د وړاندې ده. نو خپل بچي هغه رولېږي دې مدرسې ته او علم ترلاسه کړي. یقینا د ژوند ګټه څه ده؟ په خپلو بچو تعلیم چې سبا موږ نه وي چې دوا خو راپسې کوي که نه. ما داسې خلک ولیدل چې مور پلار یې جټ پټي، په پښتو کې ورته موږ جاهله وایو، او بچي هم چې کوم دی نو د په دنیاوي علم باندې چې کوم دی نو خو ډېرې خرچې کوو، خو آخرت دپاره چې کومه ګټه ده نو هغه بغیر خرچې موږ ته د علما راکوي، خو موږ هغې له نه ورځو. راځئ خو دلته ترجمه کوئ، خو تجوید کوئ، خو ناظره کوئ، خو حفظ کوئ. نو دغه جامعه محمدیه چې کومه ده د دې دا پلیټفارم دا تاسو ته بالکل خالی دی. الله پاک دې دا مشران کامیاب کړي، الله پاک دې دا بلډینګ الله به جوړوي، او خدای دې د دوی د دې نه بهترینه مدرسه ورکړي بنه. نو ګرانو کتونکو ته په دغه جامعه محمودیه کې موجود یو، او دې وخت کې زه تاسو ته یو بل کلاس روم ښایم، تاسو وینئ که نه چې ویړه تنګ نه نو ویزې نه ډېر په دې نه ده چې غټ غټ بلډینګونه یو غټې غټې کمرې وي، خو دلته کې باقاعده چې کوم دی نو دا مچۍ پکې موږ په مخه راغوستي وو، یو مچۍ چې کومه ده پکې راغلې ده، نو ما دا مچۍ هم دغه کومه خو زه خیر شو. دا وګورئ جي، نو دا یو بل دغه دی. نو دا جي دا موږ د څنګه چې بره ختلي وو، وګوره پوړی له هر څه چې کوم دی نو داسې نیمګړې دي، ډېر ښکلی بلډینګ دی. نو ضرور چې کوم دی ګرانو کتونکو تاسو په دې کې خپله برخه هم واچوئ. دا وګوره دا بل کلاس روم دی، او اخوا چې کوم دی هغه لنټر نه پاتې ده، هغه هم د لنټر نه پاتې ده. نو دې کې ډېره ښکلې لویه مدرسه راځي، دې سره زین هم نور خرڅېږي. نو ضرور په دې کې خپله برخه واچوئ، او خپل بچیان چې کوم دی هغه دې مدرسې ته رولېږي چې دلته کې ورته علم ورشي.